دا د حد نه زیات شوی دی. زمونږ په معاشره کې یو بدعت دا دی چې مړی کله پروتي او ساتې وځي نو د خلکو صورت یاسین راغستی او غیر چاپېره ناستي ویله چې دا صورت یاسین وی ساتې لږ په اسانه وځي عام ته تنګ دی که نه چې ټوخېږي ټوکه ټوکه کوي نو څه کوي اوس د په صورت یاسین څه وباسې دا یو لویه ډرامه شروع ده. ته وګوره ښځو سره باقاعده پیک صورت یاسین پردي په ګوتې کې او چې مړی ټوخې وکړو یا هسپتال ته وړو او ښه نه و یا هلته لرې کوی چې بلډ پریشر او دړکن خراب دي دی ویل صورت یاسین رانږدې کړې نو د دې ځای نه شروع کړي او چې دلته صورت یاسین ختم شروع کړي ویل د هسپتال کې ډاکټران پوه شي چې ټایم یې دوره پاتې نه دی. دا غلطه خبره ده چې په صورت یاسین د مړي نصاب اسانه وي او دا غلطه خبره ده چې مړي د صورت یاسین ویني وي د قبر سوال جواب ورته آسان کیږي. دی صورت یاسین کې دنه د حبیب نجار واقعا پرته ده دا په جندو چې هغه انقلابي عقیده زده کړي. صورت یاسین کې دنه داسې عقیده پرته ده چې قسم د غرونه ورته نه ټینګېږي. هغه عقیده د صورت یاسین چې حبیب نجار وي خلک پې ودرېدل د پاسه پې ټوپونه وویل کلمې یې ترې وویستې. هغه صورت یاسین چې انقلابي عقیده پکې پرته وه د مړي سر ته راغې تلاوت به کېږي عقیده لاړه په قرآن پوهېدل ختم شو. نو دا غلطه طریقه. امام مالک به وی کورې زما خوا کې صورت یاسین کې نه دی چې زه مرم وایي دا مکروهه خبره ده. ډېر علماو په دې باندې خبرې کړي دي. ابن الحاج المدخل کې په دې غټ بحث کړی دی چې دا امام مالک بد ګڼلی وي. دلیل دا دی چې سلفو کې چېرته داسې نه وو چې څوک مري اته وله سر ته صورت یاسین کې دی. دا غلطی طریقې دي. په ژوند دغه د صورت یاسین ترجمه نه ورتله اوس ته دې په صورت یاسین په زور سا وباسي. دا ملک الموت نه تپوس کړی دی چې د هغه ارادې دې ته څنګه دي او بیا دې تش په صورت یاسین معاف کړي سرمن مه دې وباسي که د دین د ژوند د قرآن او د حدیث خلاف جوړ کړي. نو دا یو بدعت دی. ته وګوره د چا نه چې سا وځي ته ور نږدې شه ښځې غیر چاپېره ناستې صورت یاسین وي هغه پرې نه پوهېږي او تنګېږي چې د دې څه شور جوړ کړی دی. بیا د دې دغه ټایم کې دې ته خیال نه چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له قرآن ته به غوږ دی بیا ټول لګیایي او چې ورته فاتحه امام پسې ووایي قرآن ته به غوږ دی. نو چې ټول په جمع صورت یاسین وایي هلته قرآن ته غوږ نشته او دلته چې په حدیث ثابت شوی فاتحه ویلې وي قرآن ته به غوږ دی. چې ورته وایي د سارې سنت مه کوه هلکه دې خوا قرآن ته غوږ کېده نو دغه ټایم کې هم بیا فاستمعوا ته خیال نه وي. نو ما عرض دا کو ګوره د چا دا یو غلط عقیده چې سړی مري نه دی ولا مخ په زوره قبلې ته اړوي هغه مري د ځانه په تکلیف کې دی او دی ولا سترنګ دی جوړ کړی بیا بیا راړي قبلې غاړې ته. دا د اسلام کې شته نه هلکه یو سور هندو وی او په مرینو قبلې ته به مخ کې نو ته به څه وایې چې دا حاجي صاحب چې وګټله. دا په اسلام کې نشته چې یو سړی مري نو تاسو ټول به د هغه له سر نه ټکار وباسئ سر چې هغه کلک شوي که نه نو چې سر ولاړئ نو ټول مړي ورپسې راواړئ خو دې په قبله دومره مین دی. الله وایي فاینما تولو فثم وجه الله. ته عقیده سمه که ته چې په هر طرف مړ شوې نو الله تا ته متوجه دی. نو تا څه کار دی چې اوس د مړي سر نیولی دی او غرب